السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما خسته ګروپ اسلامیک ګروپ زه ډیره زیاته په دې ګروپ خوشاله یم چې د کې مو ډیفرنٹ ټایپس اف خپل ډسکشن کوي شو او قرآن پاک تعلیم ورکو قرآن پاک تفسیر وکړو هغه سلسله کې رابعه ته یاسمین باجی ډیر زبردست کار شروع کړي او ډیر زیات خسته طریقې سره هغه تفسیر کوي ماته د ډیر زیات خلاګي او ماته د ډیر زیات ورکې انټرست لاګي او قرآن پاک یو داسې الله پاک کتاب دی چې مطلب دې کې چې ما دې کې چې څومره تفسیر کوي څم کوي نو دا نور تاته ورکې نالج ملوي نور تاته ایکسپلورینګ کیږي نو دا ډیر زبردست دی چې تاسو کله دې کې یور دې انوالو شئ او ریګولرلی دا کلاسز تاسو خلې نو دینه به تاسو ته ډیره زیاته فایده وشي نو نن زه تاسو سره درې امپورټنت ډسکشن کوم غواړم اول دا چې زه خپل ځان په باره کې لایف ایکسپیرینس درته بیان غواړم بیا به زه سیکنډ ډسکشن کوم meaning and importance of root words in Arabic language اور third به زه لږ غوندې importance of سوره فاتحه په باره کې یم چې قرآن پاک کې سوره فاتحه څه امپورټنس دی نورا خو تفسیر او رابعه اور یاسمین باجی ډیر زیات ښایسته طریقې سره کړی چې هغه کې ساره څه پوینټ شته نه چې نوره ډسکس کې پوینټس مطلب نوره لکه ډیر ښایسته کلیر طریقې سره هر یو کاس لپاره ډیر اساني سره ډسکس کړي چې هر یو کاس آرام سره ورته پوهیږي خو زه هغه په باره کې یو څو پوینټ په تاسو ته اخر کې آیم نو فرست تھنګ ته ما والا لایف ایکسپیرینس ما څه دی ډېر لکه 3 ایئرز کې خپل قرآن پاک تفسیر کړی چې سره هغه امریکای کې اوسېږي هغه آنلاین ماته سکایپ کې نور ټول ګروپ سره خایلو نو سٹارټ کې خو ما ورکې لګ لکه هغه به سٹارټ کې ډیفرنٹ ټایپس او خبر کنو ما دې سره دې تفسیر سره دا تفسیر څه دی ما چچی سره درې کالو کې کړي او ابن کثیر بک نه مو تفسیر کړي دا او دا څه دی ډېر زیات خسته ایکسپیرینس ما دا شوی او د قرآن پاک تفسیر کې چې ما خو په خدا ډېر زیات شو او بل دا څه کوم کار به کېدو که هغه به ښه و نو ما ویل چې یا الله دا شکر دی دا داسې وشو نو د الله رضامندي سره هماغسې کېږي نو ما په الله باندې بلیف ډېر زیات شو بل ما ذکر اذکار ډېر زیات شروع کړلو او تھرډ تھنګ چې کوم ما نوٹ کړلو هغه دا چې کله ما قرآن پاک 3 ایئرز کې ختم کو نو مو روژې کې ختم کړو قرآن پاک وی تفسیر نو بس اچانک ما یو پروګرام جوړ شو چې لکه حج والا نو زه هغه دا سوچ کوم چې ما ته لاګي چې دا بالکل حج دې بلاوه دی نو دا ما ته داسې لاګي چې ما ته تفسیر وکړلو نو الله پاک دا ما ته یو ایز ا ګفت حج راکړلو نو زه ډېره زیاته اوس سوچ کوم چې وګورم ما دوره بیسټ طریقې سره حج کړی دا کنفرم ما ته تفسیر والا ګفت دی نو زه تاسو ټولو ته دا یم چې تاسو ټول چې دې ګروپ کې یې نو د الله تعالی والا چوزن خلک یې او څنګه چې مو یې چې موږ ته الله پاک هدایت راکړي نو دا یو هدایت وي الله پاک یې چې زه هدایت ورکوم خو هر چاته نه چې چاته ملاو شي هغه بیسټ خلک وي نو مو الحمدلله هغه خلکو کې اوس شامل شو چې موږ ته هدایت ملاو شو نو ما تاسو ته دا هغه دی او زه تاسو نه دا امید ساتم چې ان شاء الله تاسو به هر یو کلاس ډیر ریګولرلی او ډیر باقاعدګي سره واورئ او تاسو به ځان په او نن زه تاسو سره روټ ورډ په باره کې خبرې کوم چې ما کوم خپل روټ ورډ په باره کې انفارمیشن دی هغه زه تاسو سره شیر کوم غواړم اول به زه تاسو ته روټ ورډ مینینګ خایم او بیا به زه تاسو ته دی امپورټنس اف ان عربیک لینګویج خایم اور عربیک لینګویج ما عبور نه دي ته زویم چې ما عربیک لینګویج باندې عبور دی خو ما عربیک لینګویج مریم منان کو څورې وي او اسرانیا د ټولو سره ما عربیک د هغه دی
یو سبجیکټ دی نو هغه زه باقاعده به ما دغه سره هیلپ کولو بیا به خپل هم سرچ کولو او مریا او منایل سره رانیا سره ایون اوس هم زه هیلپ کوم ریسرچ کوم ګورم نو ما ډېر آیډیاز ماته عربیک لینګویج نه میلاو شي هغه ماته ډېر زیاته فایده کوي دي قرآن پاک سلسله کې نو زه هغه تاسو سره شیر کوم غواړم نو فرست اف ال موږ ته دا پویدن پکار دي چې روټ ورډز څه وي نو روټ ورډز پویدنه لپاره اول موږ ته دا پکار دي چې زه تاسو ته دا وایم چې اردو ته عربیک ډېر زیاته ملويږي ډېر زیات ورډز که تاسو کتلی وي نو اردو کې وي او عربي کې وي نو مطلب نو ډیفرنٹ زیات ورډز نه مو خبر یو کوم ته دا پاته نه لګي چې دا څنګه مو د دینه هغه جوړ مطلب یو سنټنس جوړ نو روٹ ورڈ دسی وی لکه څنګه مو اردو کې لکه زو ستاسو هم څه لیکنا لکھتے لکھेंगे لکھتا ہے لکھتی ہے نو دی ول روٹ ورڈ څه دی ول روٹ ورڈز لیکھتے لام کاف ہے څه هغه مطلب دی رائٹ نو دینه بعد به مو دینه لکھنا مو ډیفرنٹ ورڈز جوړو لکھنا لکھتی لکھتا لکھتے لکھتے ہیں څخه جمع وینو کوم یو لیکته لیکو کا ګرل وینو چې شبو سیم ایگزیکٹ انداسي عربي کې وي څه مؤنث د پر بچنګي روټ ورډ چینج کوي مذکر د پر بچنګي چینج کوي اور لکه ډیفرنٹ طریقو سره به دا څنګه چینج کوي نو هغه څه کته په روټ ورډ پوه شي نو تا ته به ایزی شي چې دا څنګه چینج شوی نو زه تاسو ته دا سوره فاتحه ولکه یو څو ورډز ایکسپلین کوم غواړم لکه اوس دا سوره فاتحه مطلب دی د اوپننګ لکه تا سینا کولوي لکه دا سوره فاتحه یو داسې صورت ته هغه لکه سینې کا کولنا او لکه یو دروازه یو چشي ولا کولاو شي نو تا مثال کې طور پر لکه زه اوس وی کمرې ته نوزم اول به ډور وي نو زه هغه ډور خلاص کم نو بیا به ماته انسایډ پاته لګي چې روم کې څه شي نو ایگزیکټ اندر شته سوره فاتحه قرآن پاک والا اوپننګ دی چې لکه مطلب دی قرآن پاک کې څه یلی شوی دي څه یلی شوی څه ایکسپلین شوی دي هغه په باره کې ذکر دی نو نیکسٹ په مولا شو فرست وزتا سوتا دا سوره فاتحه غوندي with root words explain کوم بیا وزتا سوتا غوندي بیا سوره فاتحه امپورټنس لغوندي درو غوندي ایکسپلین کوم دا کې د شي دا ویډیو لګه غوندي زیات شي لګه لونګ شي او دا به تاسو لپاره ډیره انفورمیټیو وي چې کله دا تاسو یوز کوئ قرآن پاک لینګویج یا دی ترجمه کوونو کې نو تاسو به ډیر زیات اساني وي اوس تاسو ته بسم الله الرحمن الرحیم اوس دی کې تاسو وګورئ الحمدلله رب العالمین الحمد نو الحمد کې حمد څه دی دا روټ ورډ دی ها میم دال حمد موم پښتو کې اردو کې څه هم تعریف نو تعریف دی نو ال څه کله راغلو دی مطلب دی ټول تعریف الله دی پر خو الله چوک څه کوم یعنی پروناون دی څه کوم هغه غوندي چوک نشته هغه تعریف ټیک شو ال د دی پر یوز کیږي فور ایگزامپل لکه رب العالمین او لکه الرحمن الرحیم ال د دې یوز شوی دی مطلب دی د لکه د سن د سن څه کله مو سنټنس جوړو د سن از شاینینګ مو د سینو شو یای څه سن از شاینینګ دا به سنټنس غلط وي ځکه چې سن هوندي بل شي نشته نو سن هوندي څه کله بل شي نشته نو مو هغه سره بیا دا ولګو فور ایگزامپل زه سپیشل بوک په باره کې خبره کوم لکه زه نورمال بوک خبره کوم چې that book is beautiful نو یا is blue نو هغه به نورمال بوک دی خو که زه سپیسیفای کوم چې سپیسیفیک بوک په باره کې خبره کوم فور ایگزامپل القرآن نو زه به بیایم چې د بوک د قرآن ځکه چې د مطلب سپیسیفای شو not other than not other books only the هغه بوک کوم سپیسیفای کوتا نو د کې ځکه مو یې القرآن الکتاب ځکه چې دا سپیسیفای شو نو دی مطلب دا شو چې د ال کوم یوز شوی دی کې ال دی مطلب ال دی ال مطلب دی د لارد اف لکه دا د ورلد د لارد اف ورډز the lord of worlds of اوس بل ورډ چې تاسو ته کوم ایکسپلین کوم غواړم هغه دی لله نورمالي دی ولا لله ولا روٹ ورډ الله دی خو څه هی راغلو لله راغلو نو فور الله لکه مطلب تعریف صرف اور صرف الله کے لیے all praise is for Allah رب العالمین no the lord of the world
العالمین د ورډ لکه دی غوندې ورډز بل نشته نو ځکه به ته ورسره د یوز کوي نو هغه ال دی اور عالمین والا روٹ ورډ څه دی عین لام میم دی عالم څه مطلب دی ورډ خو څه یې نون راغلو دی مطلب دا چې یو ورډ نه all words all universe نو هغه دی پره لکه څنګه مو اردو کې یوز کوو بات باتیں یہ نون غنا آخر کې لګو نو هغه سیم انداسې د جمع دی نو دام جمع کې یوز کیږي اور عربي کې نون غنا نه وي هغه په ځای د نون یوز کوي خو یو جمع دغه ول دوه ټایپس اف جمع وي یو دوه دی پر یوز کیږي یو ډیرو دی پر یوز کیږي لکه مو ول صرف واحد جمع دغه ول واحد جمع فور ټو اور جمع مثال کے طور پر لکه زویم څه زوجه لکه بیوی نو که زه یم څه دوی ښځې نو زه به یم څه زوجتان نو یې نون الف په ځای به الف اور نون راسي زوجتان او که زه یم څه ډېرې ښځې نو زوجتین نو دغه کې عربي کې یو دا ورډ چینج دی څه واحد جمع دوه قسمه نه دي واحد جمع ون ټو دی پره بیله دی اور مور دی پره بیله دی ټیک شو نو دا شی هم کلیر شو بل داسې کې دی الرحمن الرحیم نو رحمان مطلب څه دی ګریشیس موسٹ ګریشیس د ال راغلو نو مطلب د موسٹ ګریشیس او داسې کې الرحیم راغلو نو د موسٹ مرسیفul انداسې اوس ما لیکي یوم الدین اور the master of the day of judgment the day of judgment دین the day یوم مطلب شو the day اور judgment څه دی د judgment لپاره دین شو لکه هغه په ورځې باندې به ولا day of judgment ولا مالک دی ټیک شو اوس نیکسٹ ورډ دی چې زه هغه تاسو سره دا شیر کوم نیکسٹ والا د ځکه دی لکه ایاکا نو ایاکا مطلب غاده لکه یو الون خو دې کې یو چیته نه راغلو ایاکا ولا روٹ ورډ دی ایا الون لکه دې باندې شد راغلی دی مطلب دې زیات زور ور باندې ورکړل اونلی ان اونلی یو نو یو چیته کې دی یو څه دی کاف کې دی کاف زبر کا دا کا څه شو کوي کنه دا څه دی یو دی پر شو کیږي فور ایگزامپل کتا سو چې اوریدلې وی عربي کې څه یې ما اسمو کا څه تا نوم څه دی نو تا کا څه راغلو نو اسم څه دی نیم دی کا څه راغلو نو اسمو کا مطلب تمہارا نام کیا ہے ما اسمو کا ما مطلب شو کیا نو کا څه راغلو دی مطلب دی څه تمہارا نو تم یو کنه اور نو یو راغلو خو کبه راشي څه کې کاف زیر کې نو بیا به هغه عورت دی پروي کاف زبر کا مرد دی پروي لکه میل او کاف زیر کې وی نو فیمیل خو الله پاک دی پردا مو یوز کړي چې یو الون نو الله پاک سیغه میل کې رسی نو ځکه دې سره کاف زبر کا دی ٹھیک شو څه ځینو کې بدا لکه اوس ځکه ګل دی پر زې یوز کوم نو څه زین څه ما اسمو کا بزنیم کزه ګل نه تاسو کوم زبیم څه ما اسمو کې کاف زیر کې بز یوز کوم نو څه کله ز بوی نه تاسو کوم زبین څه ما اسمو کا تمہارا نام کیا ہے کزه کاف زیر کې وایم زبیم څه ما اسمو کې تمہارا نام کیا ہے نو هغه بګل وی نو دینه دا پته لګی چې الله پاک فیمیل صيغه کې راځي ٹھیک شو اوس نعبدو عین با دال عبادت دی پر یوز کیږي عبادت ورشه تک سوچو کې نو مخبلم عبد عبادت د ټول مو اردو کې یوز کوم دا اردو ولا ورډم دی خو نون ور سره راغلو نعبدو مطلب هغه دی مطلب دی مطلب شو هم نون سے سٹارٹ کی راشي هغه هم وی ک تعبدو شو سٹارٹ کی تا نو هغه هغه دی پر رتی لکه میل دی پر یو کاس خو نعبدو راغلو نو دا مو ټول دی پر یوز شي ټول اتا alone you worship کو ای we alone we worship you alone we worship ست صرف اور صرف هغه دی پر مو ورشپ کو نون همیشه یاد ساتئ سٹارٹ کی راشي لکه مو څنګه اردو کې سفکس اور پریفکس یا نو مطلب پریفکس سٹارٹ ولا ورډ ته یی سٹارٹ کی کوم شی راشي روټ نو مخکې اور یو وی سفکس نو اندس عربی کې سفکس او پریفکس ویت هغه خپل مطلب وی لکه بد صورت شکر گزار لکه ډیفرنٹ ورډز ولا سفکس اور پریفکس وی نو اندس عربی کې هغه خپل مطلب وی لکه څنګه بد صورت یو وی خوبصورت نو سٹارٹ کې بد اور خوب مول نو میننګ چینج شو سیم اندس دی کې میننګ چینج کیږي نو نون څه کله راشي سٹارٹ کې روٹ ورډ سره نو هغه مطلب دی وی ورشپ اوکے اور اوس و ایا وا مطلب اور ایا کا مطلب
in you alone او بیا یې سی you alone کاف زبر کا مطلب you یا مطلب دی alone نستعين نو دی ولا روٹ ورډ دا جمع صيغه دی پر یوز شوه او دی ولا روٹ ورډ دی عین واو نون اون مطلب تعاون لکه څنګه مو اردو کې ما سره تعاون وکړه ما سره هیلپ وکړه نو سیم لایک دیس وی آسک فور هیلپ نو موږ سي اور یو alone و ایاکا وی alone like we ask for help alone from like only from you we are asking for help like mu do barada yan waru so and you alone we ask for help you alone mu bia welo ask for help no chuk help wadi the tool we نو ځکه د کې نون سٹارټ کې راغله نستعين عین واو نون څه دی ولا روټ ورډ دی یی نون راغلو نو دا ټول جمع صيغه دی مطلب پلورل دی ٹھیک شو دام کلیر شو اوس اهدنا نو دا اوس نون الف نا څه اند کې راشي نو دا لکه څنګه مو وی یوز کو از یوز کو آی یوز کو می یوز کو نو دا نون الف نا څه کله روټ ورډ کې راشي لکه دی ولا روټ ورډ دی هدال هدیا لکه هدیت نو لکه هدایت ولا روٹ ورډ دی الف ها دال دسې دی کنه ها دال دی ٹھیک شو نو د سره اخر کې نون الف نا لګیدل نو دی مطلب دی همه هدایت دی لکه څنګه مو یې ته هم وی از لکه دسې کې دا جمع صيغه دی پر مو دی پر یوز شوی ځکه همه هدایت دی ځکه لکه څنګه زم چې ربنا نو ہمارے رب یا ربنا اے ہمارے رب نو اغا اخر کې څنګه راشي رب سره نو مطلب اغا ہمارے دی پر یوز دی نو اندشه ته اهدنا همه هدایت دی اهدنا ہمیں ہدایت ہے صراط المستقیم د سٹریٹ پر ګوره د ځکه اوس الف لام بیا راغلو نو الصراط د دې سره ټچ دی نو دی اور دی المستقیم مطلب دی دی مطلب دی دا اوکے نو دا شو اوس بیا بل صراط الذین اور اندر سے دی ولده the path of those upon whom you have best or favors هو مندتا نعمتونه غاب یاره متوخی څکوم هغه کې تا نعمتونه الله پاک طرفنا نعمتونه او ریوارډز ملاو شي مو هغه لري بوت لکه نو د کی کتوس علیهم وګوري دی ول روټ د ورډ د ان لام یہ الا چوي الا نو علیهم رغله نو مطلب دا ټول دی پر هغه خلق چې کوم شته نه دي خو جمع دي لکه دی مو یې نه دی نو هغه خلق چې کوم مندتا ریوارډز تا کوم تویر کړي نو هغه لري مندي مو روان کې ٹھیک شو نو په الحال کو ما مو اندوره ویل دا او دا براب یا نور به ایکسپلین کوي بیا انداو غره د ځکیم علیهم یوز شوی نو دا پلورل دی اور دا هغه خلکو دی پر یوز شوی چې کوم مو ورکې نه شامل اور ابسنت دی غایب دی لکه مثال کې تر هغه خلک لکه مو هغه خلک دی نو هغه وینا مو ورته پلورل دی پر یوز کوو سیم اند سي دا دی علیهم ټیک شو نو دا هغه خلکو په لاري مو روان کې هغه خلکو دوست you who like a دوست دی پر دا یوز کیږي هم خو جمع صيغه دی پر یو کاس دی پر نه ډیرو دی پر ٹھیک شو نو د دې کې دا ایکسپلینیشن دی څه مطلب هغه لاري مندي مو روان کې کوم مندي تا هغه خلک ولا لاري مندي مو روان کې کوم ته ریوارډ ورکړي او هغه خلکو لاري نه مو باج کې کوم چوک گمراه دي او کوم مندي تا لکه غصه کې ورسره انګر کې وي نو دا ټول تاسو ته بیا را بیا ایکسپلین کوي خو ما تاسو ته کې صرف روټ ورډ وخلو لکه دوالین دکم یا نون دی نو مطلب هغه گمراه خالق هم اوس گمراه خالق دي نو خو جمع صيغه کې یوز وا مطلب اور لا مطلب نہیں نو دا دسه کې ایکسپلین کوي نو زه تاسو ته یو بل امپورټنت شی چې دی عربیک لینګویج کې خان غواړم هغه دی لکه څنګه مو اردو کې فعل ماضی فعل حال فعل مستقبل وی اندسه دغه علم فعل ماضی فعل حال فعل مستقبل فعل حال وی خو فعل مستقبل دغه نه وی دا وی فعل ماضی ماضی وی اور مضارع اور امر مضارع کې مستقبل اور حال ادوار زی ٹھیک شو ماضی کې دغه ول دوا غوي ټنسز وی لکه پاست ټنس present tense دغه مطلب عربی کې present tense د غدي پرم یوز کیږي مستقبل د پرم لکه future د پرا یوز کیږي او present د پرا یوز کیږي نو هغه به تاسو ته پته لګي چې کوم present ته کوم
past دی او امر یو ټینس یوز کیږي چې کوم کې مو حکم څه ورکو هغه نو هغه کې څه چینجز وي اوس دی ول روټ ورډ دی کاف تابع کتب مطلب رائٹ اوکے رائٹ نو کتبه مطلب څه wrote ٹھیک شو wrote خو دا بوی دی پر دی کتب he wrote ځکه چې به زبر باندې ما تاسو له کنه کاف زبر کا من دیو نو هغه wrote لکه میل صيغه دی پر یوز کیږي نو کتبه مطلب he wrote ٹھیک شو که زوایم چې کتبه مطلب she wrote ٹھیک شو نو دا دسی کې شو او بیا دا اوس دسی کې دا ماضی دی پر یوز کیږي دسی اور کله ته غواړې چې دا مطلب مدار دې مطلب کوم کې مو پریزنٹ ټینس یوز کوو نو دا هو سٹارټ کې ورسره یکتب لیکي یا چې راشي نو دی مطلب دی چې دا مدار دی فعل مدار اور دا بوائز دی پر یوز کیږي یا میل دی پر ٹھیک شو اور اکتب مطلب رائٹ do it لکه موږ څنګه چې open the door write read لکه څنګه اقرا لکه پروفیټ صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرست کوم آیات راغله نو هغه کې ورته ویلو چې اقرا مطلب read لکه حکم وو هغه نو هغه ځکه ته یقرا تقرا نه نو دا یکتب بوائز دی پر یوز کیږي چې کله ته ین غواړي چې مطلب پریزنٹ ټینس کې ین غواړي فور ایگزامپل لکه هوا یکتب مطلب he wrote که زویم چې ګرل د رائټینګ کوي نو زویم چې یا تکتب دا به د ذکر لګاو خو کوم ټول رائټینګ کوو اور لکه وی اول رائټینګ یا نو هغه به مو یو نحنو تکتب ٹھیک شو نو دا ټول اندسه کې تاسو دا ریډ کې تاسو په پاتې ولګي چې زه یم چې سمع مطلب listen يسمع he listen اوکے سمع لکه سیکنڈ فارم listened لکه boy listen کړلو خو past tense کې ٹھیک شو يسمع مطلب boy listen کو خو present tense کې boy listen کو خو کزویم چې تسمع مطلب she listen اوکے خو present tense کې او کزویم چې نسمع نون څه دی وی دی پرې کې نو we listen نو اور دا څه دی الف راشي سٹارټ کې نو حمزه اور مندی وی او یا زیر وی یا زبر وی نو هغه خپل مطلب وی نو دا امر دی پرې کېږي لکه مطلب حکم لکه اکتب اقرا اضرب نو دا ټول حکم وی ورکی ٹھیک شو نو دا لګ ما ایکسپلین کړلو ان شاء الله ورسره کوم شی ان رسیزه به تاسو ته ایکسپلین کوم فور ایگزامپل دی کی وګوره دا ما تاسو ته ټول ایکسپلین کو ایاکا یو الون نعبدو وی ورشپ نو ورشپ عبادت ته او وی څه دی نون دی وا اینڈ نستعين we seek help د کې عین واو نون څه دی help ته تعاون لکه مدد مو غواړو او خو نون سره راغلو سٹارټ کې نو مطلب وی خو دا غصیغه دی مطلب دا فعل مدار دی چې لکه پریزنٹ کې مو غواړو help دا نه مو پاست کې غوښتو ٹھیک شو نو ځکه د کې نون سٹارټ کې به رسی نو دا پریزنٹ صیغه دی ایاکا is pronoun ٹھیک شو it has two parts یا مطلب دے alone لکه صرف اور صرف یو کا مطلب دے یو خوب میل دے پرا سما تاسو کوم ایکسپلین کړلو اور اندر سے نعبدو is the verb of مدارے ځکه چې د سٹارټ کې نون راغلی نو ځکه دا فعل مدارے دی ٹھیک شو خو نون راغلی نو دا وی دی پر یوز شوی ټیک شو meaning of present and future tense دا ادوه ولا meaning ورکی چې ته future په باره کې خبرې کوي یا ته present move present daily مو دا یوز نعبدو څه مطلب हम इबादत करते हैं نو ځکه د کې نون سٹارټ کې راغلی نو نعبدو فعل مضارع دی او present کې یوز کیږي او future کې نعبدو یوز شوی first person plural ٹھیک شو دا plural دی پر یوز شوی ٹھیک شو it roots word is abad which is Quran Pak ki da 275 times used شوی wa is coordinating conjunctions دا تاسو پاتې چې لکه دوا سنټنس ته ملاوي نو هغه دی پر مو wa and use کو نو دي ته conjunctions words یې چې مو انګلیش کې هم دا یې دي نستعين څه دی دا فعل مضارع دی ځکه چې د سٹارټ کې نون راغلی نو دا فعل مضارع جمع دی جمع صيغه دی او فعل مضارع دی ځکه چې نون یا تا متاسو ویل نون یا تا سٹارټ کې راشي دی مطلب د څه مو د فعل مضارع یوز کو ٹھیک شو کدا وا لکه
لکه اوس څنګه مو د کې یوز کړلو ک د فتحا و دربا قرعا کتبا نو مطلب دا پاست ټینس ته یوز کو خو د کې یكتب په ځای نكتب لکه نقرا نقرا نضرب نو دا فعل مضارع دی لکه پریزنٹ یا فیوچر ټینس په باره کې مو خبره کوو نو دا مو پریزنٹ ټینس په باره کې خبره کوو چې هغه فعل مضارع دی और मदारे से दे मीनिंग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दे पड़े दे और द जमा सिंगा दे और दिखे रूट वर्ड से दे ऐन वाव नून दे और रूट और द जमा सिंगा दे कमु ये दो कसाम दी पर मु मदद वाड़ू नस्ताआन बवे बिया नस्ताआन नु जका दा नस्ताइन दे नु टूल प्लूरल होमोर दे पर दा यूज करे नो दैट्स इंफॉर्मेशन जो उस तासु ता लहोंदी सूरह फातिहा په باره کې انفارمیشن در کوم چې سوره فاتحه قران پاک ولا اوپننګ سورته لکه څنګه چې ته یو شی اوپن کړي نو چې څو پر هغه ډور باندې وي نو اته ته پته نه لګي چې انساید دي کې څه دي خدا ایزا سوره فاتحه مطلب فاتحه غنه ډیرایو شوی لکه افتح مطلب فتحه چې د روټ ورډ دی نو فاتحه مطلب اوپننګ خو کتا سوچ وکې نو فاتحه صورت د اوپننګ صورت ته نو کڅنګ تاسو کتلې وینو دي کې دا دته القرآن هم یایشي الکتاب هم یایشي لکه دا ډیر امپورټنت صورت ده د مدر اف قرآن او مدر اف دس کتاب دی نو هغه ویلې ځکه تاسو سوچ کړئ چې چوکم ناول ریډ کوي یا بوکس ریډ کوي هغه ته پاتوي چې کله مو کوم بک ریډ کوو نو هغه کله اوپن کوو نو سٹارټ کې یو سمری وی بک والا څه دي کې دا وی دا شیان بمو د کې ډیسکرایب کړی دی او دا سټوري د سې مین پوینټس تا شیر شوی نو سیم اندسه سوره فاتحه سمریم دا د کې ټوله سمری اف قران هم دا تاسو سوچو کې چې د قران پاک کې تاسو ته سٹارټ کې ایز ا سمری استعمال شوی چې د قران پاک کې به مخ کې مڅ یایو د کې د قران پاک کې الله پاک خپل بڑائی بیان کړی چې هغه کې متش ظاهري او د او ججمنت په باره کې خبري شوی دي او د کې مت عبادت ذکر شوی چې تاسو ته کوم عبادت کوون پکار دي کوم نه دي پکار زکات حج هر شي په باره کې تفصیل سره متذکر شوی نو هغه شو عبادت په باره کې ذکر شو او بل متدی کې هغه په باره کې ذکر شوی چې ډیفرنٹ ټایپس اف سټوریز دی قران پاک کې ذکر شوی چې هغه یو مقصد دی هغه مقصد دا دی چې دا سټوری ویلي بیان شوی دی پروفیټ صلی الله علیه وسلم ته چې هغه دینه ګایډ لاین واخلي هغه دینه هیلپ واخلي هغه دا مو ډیلی لایف کې دا سټوریز مو یوز کو او مو دینه هیلپ واخلو چې د ټیم کې مو ته څه پکار دي نو د کې هغه سټوریز مقصد دی چې مطلب سوره یوسف سورت ته اند سینورا ډیفرنٹ ټایپس اف سوره بتا سټوریز بوي نو هغه کې به هیلپ ملاو شوی مو ته چې ډیلی لایف کې کده سي پرابلم راشي نو مو ته بیا څه کوون پکار دي اور به الله پاک مو ته هغه په ذریعہ مندي سټریټ پات خیال چې تاسو به کومه ویلار اختیاروي هغه به ریزلټ هغه سټوري به هغه ریزلټ متخیره کومه وا پات مو ته اختیارون پکار دي ٹھیک شو اور دی قرآن پاک کې به اینڈ کې ریوارډز سزا او جزا په باره کې خبرې شوې دي چې هغه دا مو الله پاک نه دا دعا کوو چې یا الله ته مو ته هغه لاري مندي روان کې کوم کې تا الله تا ریوارډز ورکړي چې تا کوم باندې خوشحال هغه ذکر دي کې شوی دی چې ما څنګه هغه خلک چې ما کوم تابعدارو کوم هدایت یافته خلک هغه ته ما څه ریوارډ ورکړي کوم ریوارډ بوته ملګي جنت به ملويږي او څه چوک په غلطي لاري گمراه دي نو هغه ته بیا سزا ملويږي جهنم ملويږي نو د ټول شان په باره کې د قران پاک کې ذکر شوی نو دا سوره فاتحه یو کین سے دا سمری اف قران پاک هم دا نو دا یو ورکه باندې ما سره انفارمیشن کو هغه ما تاسو سره شیر کړو ثانک یو جزاک الله خیر صدق الله العظیم